جی ډیره مننه. حسن صاحب که تاسو وګورئ تیر شپه دغه کوم واقع وشو له ایران لخوا چې کوم د پاکستان حدود خلاف ورزي وشو، سمو نظر دی چې دغه فضایي حدود چې کوم خلاف ورزي وشو د دوه ملکونو سفارتي تعلقات څومره متاثر کولی شي؟ ګوره جی لمبه خبر خدا ده چې پاکستان بالکل دا توقع نه وا چې ایران با داسې کار کوي او شاته نه با گزار کوي. تاسو ته پته ده چې د دې حمله نه مخکې هم په دغه ورځ د دوی د افغانستان د لپاره خصوصي چې کوم نماینده دي قومي صاحب هغه راغلو او هغه دلته کې مطلب دا دی په کرمان کې چې کوم واقعیا شو و داغه انفارمیشن پاکستان سره شیر کول. بیا سوري بیا پرون تاسو ته پته ده چې د دې واقعې نه 2 غنټې مخکې د ایران وزیر خارجه چې کوم دی هغه د پاکستان وزیر اعظم کاکړ صاحب سره په ډیووس کې چې کوم دی ملاقات وکړ. نو دا او دلته کې چې کوم دی نیول ایکسرسایزز روانو نو پاکستان دا توقع نه و چې لکه دی بدا کار کې بل د پاکستان او د ایران په 2014 کې یو اګریمنت شروع بایلیټرل سکیورټي اګریمنت د هغه سکیورټي لاندې دوی وی چې یاره یونیلیټرل اکشن چې کوم دی نه به پاکستان یونیلیټرل اکشن اخلي او نه به ایران چې کوم دی یونیلیټرل اکشن اخلي. شیرینګ بکی دا شیرینګ بکی انفارمیشن شیرینګ بکی یو بل سره. نو دا بالکل لکه پاکستان د سره توقع نه و چې په دې حالاتو کې به ایران او بیا دا چې ایران به د هغه لوبي حصہ جوړیږي چې څوک پاکستان د بدنامولو کوشش کوي د دهشتګردۍ حواله سره په دې حواله سره. نو زه دا وایم چې پاکستان کوم جواب ورکړ چې هغه د ایران سفیر چې کوم دی هغه دا ټیم کې تل دی واپس التی تهران کې وغه ته وی چې خانه بس نور واپس مراد دلته کې او خپل د پاکستان سفیر چې دی هغه راوغخت او څومره بایلیټرل یا ډیپلوماټیک دغه چو کنټیکټ شو هغه سسپند کړو. زه چې یو ډېر زبردست ریسپانس ورکو د دین علاوه زما انفارمیشن چې کوم دی اداري چې لګه شیبه کې بعد ملټری هاي کمانډ چې کوم دی جاینټ چیف اف سټاف کمیټي میټینګ هم په دې حواله سره کیږي. نو ظاهر خبره دا غي د طرفه به هم یو ریسپانس راځي. نو وسه پر چې ما تاسو سره خبرې کوم نو تر دې پورې دا غي نه څه دغه نه حسن صاحب ک راتلون کی شواروز کی یا په 100 ساتونو کې چې کوم دی د ایران لخوا تر دې د مخوسه پوری سب بیان مخه ته افیشلی نه دی راغلی خو کاغی د دې مذمتونه کی یا په دې باندې پخیمانیونه کی نو څنګه غړي چې دا مسله پاکستان چې کوم دا ریاکشن خي دا خو نور هم زیاتې دی شي. بیا ګوره بغیر د دې ریاکشن نه کیږي نه دا لکه ایران او ځان په هغه ملکونو کې غني چې لکه د ستا حمله په کرمان کې شوې ده ایران ته پته ده چې په سیستان کې چې د بی ال ای او د بی ال اف چې کوم دی کمانډ اینڈ کنټرول سنټر یې الته کې دي پاکستان په دې حواله سره د جیش العدل د دوی کوم تنظیم یادي پاکستان د جیش العدل خلاف اوسه پورې کاروایی نیم کړی دی او ایران ته د دې سکسانم حواله کړی دي او حمله په سیستان کې په کرمان کې شوې ده دا غي ټریننګ چې کم دی په بدخشان کې دغه کس شوی دی تاجکو د ترکی په لار چې کم دی ایران ته راغلی دی. نو په زیاده دی چې لکه او بیا ته پنځګور کې ته سوولې حالت کې ماشومان لکه 2 ماشومان دغه کړی دی ولته کې دغه ته نقصان نه سوولې دی. نو زه دا غواړم چې پاکستان ریسپانس چې دی د دینه هم نور سخت په کار په دی وجنو چې دا خو به سبابل داسې دغه وی چې لکه دا انډیا له څنګه ریسپانس ورکول پکارو په خپل ساورنټي باندې ټریټوریل چې زمونږ کم دغه دی په دې باندې کمپرمایز بالکل نه دی پکار. او زما خیال دا دی چې ډیپلوماټ ایران صرف په غندنه باندې یا په یو د فورن افیس په بیان باندې بدا نه کیږي. پاکستان ډیفینیټلی ایکسپیکټ کوي چې د دوی په هایست لیول باندې معافي مغواړي چې د ایران صدر د دې لیول باندې دوی معافي مغواړي او آینده د لپاره چې کوم دي د خپل غلطیو باندې ځکه چې ټول دنیا وي چې د ایران د کم کارو کو نو د ډېر زیاتیو کو بالکل غلطه کړي. بل دا دی چې پاکستان بیک سټیپ کو تاسو سره پرونه پورې نیول ایکسرسایز جاینټ دوکا وشول دوکه سره وکړه. بل ستادل ته کې د غره غلې د پکار دي چې هغه دا شیرینګ کړي وي چې زمونږ دا کنسرن دي. نو مخامخ وګي خبرې دي مخامخ ته دې لرالې چې په افغانستان کې کوم حالات دي د دې مشترکه مونږه د دې لپاره پلانینګ کو. پاکستان په هر فورم باندې چې کوم دی د ایران د مفاد او خیال ساتل دي. په افغانستان کې چې چلم دغه شوی دی نو پاکستان کوشش کړي چې ایران پکې شامل کی انټرنیشنل لیول باندې او دا یو داسې ملک چې د ایران سره خو د دنیا ډېر کم ملکونه دي چې هغه تعلقات ساتي او پاکستان دغه باوجود د سعودي عرب غونته ملک سره چې کوم دی د پاکستان دومره نږدې هغه هم د ایران په دغه باندې چې کوم دی مونږ بیا هم د ایران اګنور کړي نو د یو ای سره
د دوی تعلقات خراب دي. نو زه دا غواړم چې دې باندې دونه افغان به ما په خیال پاکستان ته دونه ټینشن نه که سفارتي تعلقات د ایران سره څه وخت لپاره نورم دغه شانتي وزنډول شو. بل دا دی چې ایران فوري تور باندې د دې ازاله و نکړله، نو زما خیال دا دی چې بیا به د دې طرفه چې دی ریسپانس په نورم سخت وي. کوم ګورو حسن صاحب په پنځګوړ بیا دغه کوئی سبس چې کوم علاقه د تقریبا 90 کیلومتره لري د پنځګوړ نه یو کلی دی عام خلک دي د ګړي بيزو سرول والي دغه شانتي سو کلونه وړاندې په انډیا له خوا دغه شانتي غلطي شوی په پاکستان کې حمله کړې واغیم دغه د ریسک په لو چیرې دلته ترهګرو نو د دې د کړۍ کوم اغازي سره وجنګو بیا د دې د لابینګ وګورو نو آیا د په شریکه باندې د انډیا د ایران یو منسوبه کې دی شي؟ ګوره د دې حمله نه څو ورځې وړاندې هفته لس ورځې مخکې تاسو ته پته ده چې د هندوستان خارجه وزیر چې کوم دی هغه په انډیا کې و. د دې نه مخکې تاسو ته پته ده چې د ایران نه کلبوشن یادوب غونډه کې دغه سپایز د هندوستان هغه دلته کې راغلی. تاسو ته پته ده چې د طالبانو کوم مولا منصور دغه هغه چې په لار باندې ټارګټ شو نو د ایران نه راغلی دی. تاسو ته څنګه مو وي په ایران کې د پاکستان خلاف چې څونه دهشتګردي د پی ال ای دا یا بی ال اف ته د هغه سنټر چې کوم دی د هغه ټریننګ سنټر اوسه پوری ایران د هغه باره کې چې کوم دی داسې کاروایی نه ده کړې. نو زه دا کړم چې یاره لکه دې کې پاکستان لکه تاسو کوم سوال وکم ما ته کې بالکل دا ښکاری چې ایران د هندوستان سره په دې حواله سره چې کوم دی ډېر نږدې دی که دوی مخکې بچا بهار کې د دوی کوآپریشن که د دې نه علاوه افغانستان ته د وای ایران چې کوم دی یو سپیشل ټرین یا داسې دغه کول دا ټول خدای چې وشي لکه افغانستان کې ډیولپمنٹ کې ډیره خبره ده خو دا ټول مسله دغه د دې ټارګټ دا دی چې پاکستان آیسولیټ کی په دې دغه کې. نو د هندوستان او ایران ماته په دې دغه کې چې کوم ځاوس ګوره ډیوس کې پرایم منسٹر تل دی هغه شوکیس کوي چې پاکستان یو پرم نه ملک ته د اف ای ټی اف نه چې کوم دی مونږ راووتلو ولدلته کې انویسټمنٹ سپیشل فیسیلیټیشن کونسل جوړ کړ. په دې وخت کې چې کوم دی ته دا کار کوي چې هغه په انټرنیشنل میډیا کې هغه هایلایټ شول او دا غنه دا وشول چې لکه دا امپریشن ورکو چې په پاکستان کې د جشتولدل چې کوم دهشتګرد تنظیم دی د هغه سنټر دی. نو زه هم د پرپس دی کړی دا او د دې جواب حسن صاحب که تاسو ته پتی په همدې هفته کې د عراق کردستان سیمه کې چې کوم دی دوی یو لس میزایل دا غلیو د ایران لخوا بیا په شام کې ولته هم د دوی داوی چې کوم بیا تقریبا غلطي ثابتې شوی وي. آیا د دوی انټيليجنس کمزوري دي یا د ځان سره ډیر زیات جدید کړي؟ ګوره ایران د دې سره یو فالس اروګنس بوته وایو چې په هغه کې مفتلا دي د خلکو ژوند ډیر زیات خراب دي او څنګه چې په افغانستان کې د یو ټیپیکل مایند سیټ والا خلکو حکومت ته هم دغه تکیم دي ماینورټي سره یا د نور سیکس سره چې کوم دي هغه دغه دي څنګه چې تاسو وی چې عراق او عراق غریبانان دي هغه بدیل څه جواب دا چې کله صدام حسین ونه چې بیا شوی بیا به جواب هغه ورکړو یا په شام کې چې دي شام خپل د ټیم کې د دې مصیبتونو نه تیریږي. نو کله په کارو چې دوی کم د مسلمان او د اسلام خبره کې خپل د کې اسرائیل باندې د کړي وي چې په فلسطینیانو باندې څومره ظلمونه کوي. نو ګوره د یو منافقت کړي دي او د جواب پاکستان ورم کو د ډیپلوماټیک ریلیشن سره منقطع کړل سفیر واپس راغوښته دا وی سفیر ته مرزه نور چې کوم ډیلیګیشن او هغه سټاپ کړل. خو زما خیال دا دی چې پاکستان لا وسم سوچ کوي چې د دینه سخت جواب زګه چې دلته کې زمونږه بارډر وایلیشن شوی دی دلته کې ماشومان وجلی دي. نو کفوري تور باندې اوس چین چې کوم دی د سحر نه په دې کې بیان ورکړ دوه ملکونو ته وی چې د صبر نه کار واخلي د تحمل د صبر نه کار واخلي. خو زما خیال دا دی چې ایران د دې دغه ونکه ازاله ونکله لا فوري نو پاکستان په پلیټ کې چې کوم دی نور آپشن هم شته غو ایکسرسایز. حسن صاحب خېتی د پاره به دا څومره نقصان دی ثابت شي که خدای مکه دغه شخړې هواري نشي یا دغه شخړه چې کوم پرون د شپې را مخه ته شوې ده او به خېتی د امن د پاره هم خطرناک ثابت شي. وردا خو بدقسمتي ده په دې خطه کې یو تاسو ته پته چې افغانستان هم دی ایران هم دی بل میډل ایست چې کوم دی الته کې حالات خراب دي دلته کې یوکرين چې کوم دی دا غیم د صورتحال دی. نو خطه کې حالات مخکې نه کړکې دي او ایرانیانو چې د شی ډیر مس کیلکولیټ ک دا پاکستان باندې حمله کول او دا غوي دا خیال نو چې پاکستان به چې کوم دی خو هغه وی چې بس پاکستان به یو پروټیسټ کې د خارجه وزیرو مونږ به ته د دې نه دغه جواب ورکو کنه لایټ یې خسته لایټ یې خسته صحیح. نو
صحیح. حسن صاحب د اخیری پوښتنه تاسو نه کوم چې انتخابات هم پاکستان کې روان دي او که موږ وغواړو وګورو نو افغانستان سره هم په بارډر باندې زمونږ کشیدګي نه دي 15 ورځ د چې بارډر هم بند دي ایران سره هم داسې ستونزې شي اندرونی سکیورټي چیلنجز هم دي سګړی چې انتخابي سرګرمیان د دې نه متاثر کېدي شي د دې باوجود د دې ارس صورتحال نه ګوره د بارډر باندې خو پاکستان چې کوم دی یو ډېر لیګل او مورال سټانډینګ دا دی چې را تک راځي نو پاسپورت سره به راځي ځکه د نو پاسپورت سره به درځي ما په خیال د دنیا یو مهذب ملک چې کوم دی د دې خبرې دغه نشي کولی او افغانستان وی چرته پاسپورت نه نو دا خو د خاله چې کا کور خو نه دی کنه چې بس تر راځو زه پاسپورت نه منم او زه اسناد نه منم کاغذونه نه منم ما په خیال او کدی وی چې بارډر بندي کونو بندي کوي ته الله بخیر کیره دا سيزونه چې دی دا راځي په داسې وخت کې چې کوم دی او سټاند باغستل غواړي انتخابات باندې زمانه د خیال چیرې د ایران د دغه سرپریوزي یا د افغانستان کې چې کوم حالات دي ټیک ته دهشتګردي دا ټي ټي پی د طرفه یو خطر شته دی یا د اس کے پی د طرفه خطر شته دی خو اورال پاکستان سکیورټي چې کوم دی زما خیال دی چې الابوریټ ارینجمنت شوی دی په زمانه د خیال چې دا یو ډېر لوی اثر کوي ډېر زیات مننه ژوند دی او سره تاسن خان صاحب ډېر مننه